کتونکو په پیښور کې په مختلف واقعاتو کې څلور کسان قتل شوي دي، یو کس چې کوم دی هغه زخمی شوی دی او یو کس نه په ګن پوینټ باندې موټر او پیسې غشتي شوي دي. د پیلنې واقعي تفصیل صدا سي دی چې د بډویره تاڼې پولیس وینا دا چې په سوه میره کې د دوو فریقینو شارخمان او انور خان د دې په منځ کې د جایداد د ځمکې د اجارې په تنازع باندې ډزې شوي دي. په دې ډزو کې د یو فریق نه عبدالباسط مړ دی او د بل فریق نه عشرت مړ دی. د پولیس وینا دا چې د ټوټل د 5 کسانو خلاف د قتل اف ای آر درج کړی دی او په دې کې کاروایی کړې دی. یو ملزم نیول دی او نور د گرفتاری لپاره کوششونه شروع کړي دي. د قتل بل واقع چې کوم دا هغه د پندو تاڼې په حدود اخوناباد کې شوی د چرته چې په معمولی تکرار باندې کامران ولد سرتاج قتل شوی دی. د باره کې دا وینا ده چې د اوس وسیله د اف امتحان پاس کړو او سیکریټریټ کې د جاب د فارم دی ټول کوششونه پوره کړي، خو بس اچانک پکې دا سړی په معمولی تکرار باندې خپل گاونډي قتل کو او د اوس کویدنم شوی و ملزم خلاف چې کوم دی پولیس اف ای آر درج کړی دی. د قتل بل واقع چې کوم داغه د خزانه تاڼې په حدود بخشوپول کې شوی دا چرته چې سید بابر شاه سکنالنډي ارباب د خزانه تاڼې پولیس رپورټ درج کړی دی چې د ضرور دی علم الله وې د تقریبا شپږ کال پهله واده شوی او د دنه 2 میاشتې پهله د کوروال په کورنۍ سره تنازع باندې مرور تللی و او په بخشوپول کې خپل رور کرناست و. بیګا د علم الله چې کم دی د خپل لور سره او خپل خزې سره ملاوېدو د پاره تللی او الته او خي سره تکرار شوی دی. بیا هغه په ډزې کړی دی او د علم الله قتل کړی دی، ملزم تښتېدلی دی. بل واقع چې کم داغه د متنو تاڼې په حدود کې شوی دا چرته چې دوه نشیانو ایو د لین دین په تنازع باندې یو بل سره جګړه شوې ده. په دې کې خیرالبشر عرف انګریز دی لګي شوی دی او د خپل بل مرګره واجد دی ویشته دی او دا زخمی دی. دا بیا خلکو هسپتال ته بوتل دی او ملزم تښتېدلی. د رهزنې واقع چې کم داغه د سربند تاڼې په حدود پشتخرې چوک سره نږدې شوی دا چرته چې ټیکسي ډرایور د عرفان د سربند تاڼې پولیس ته ویلي چې بیګا د سورلو په انتظار کې حیات آباد کې ولاړو. هلته ولې 2 کسان راغلي دي، یو مشر سړی یو ځوان ورته ویلي چې د مشر سړي اپریشن شوی دی او د پشتخرې چوک سره دغه ځای کې د غټ سټور دی ودې ځای پورې بوزو دی چې کله مې دې دواړه په 400 روپۍ ما سره خبر وکړه هلته مې اورسول نو یالته چې څنګه کوز شو په ګن پوینټ باندې دا ټیکسي ډرایور یرغمال کړی دی. د دنه گاډي مغشته دی، موبایل هم ته غشته دی، 2500 روپۍ هم ته غشته دي، لایسنس هم ته غشته دی، لنډه دا چې په جیب کې وسه کاغذونو ټول ارسه ته غشته دی. پولیس ویلي دي چې هغه د نامعلوم کسانو خلاف د رهزنې اف ای آر درج کړی دی او دغه تلاشي هم شروع کړی.